खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। खपल ज़ान द तकदीर न मख की उदासी मकाम तो रसवा च रब कायनात खपल बाने ता तवी च या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना रज़ा ज़मा बंदा रज़ा ज़मा जन्नतुन त दाखिलेगा। सूरतुल अनआम आयत नंबर 32। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीन यत्तक़ून अफला ताक़िलून। सदक़ल्लाहु दीन मख की आयतुन मुबारकों के अल्लाह जल्ल शानुहु द बाअस बअदल मौत रोज़ महशर और द हशर और द नशर और په دغه ورځ باندې د دغه منکرینو د بعثت ذکر فرمایل چې دوی سرنګي د قیامت نه انکار کوي او چې کله دوی د الله رب العالمین مخ ته ودرول شي د حساب او کتاب سوال او جواب د پاره الله تبارک وتعالى به دوی ته فرمایي چې آیا دا برحق نه دی؟ دوی به وایي چې ولې نه زمونږ د خپل رب قسم دی، قسم وي دا هر څه برحق دی مونږ ولیدو. الله تبارک وتعالى به وایي چې تاسو اوسه کې دا عذاب چې د کم نه تاسو انکار کولو. او بیا فرمایل هغه خلق په نقصان کې، په خسران کې، په تاوان کې پریوتل کوم خلقو د الله تبارک وتعالى سره د ملاقات نه انکار وکړو تر دې پورې چې دوی د انکار په حالت کې وو ناڅاپه په دوی باندې قیامت راشي او بیا به وایي چې هاي افسوس زمونږه چې مونږ ولې د قیامت نه انکار کوو. دوی به د خپلو پشاګانو باندې به دوی د ګناهونو پیټي هغه اوچت کړي. نه چې کوم آیت مبارکه ده پدې کې الله جل شانه فرمای ومل حیات الدنیا او ند ژوند دنیا دنیاوی الا لعب ولهو مگر لوب دي او مشغله ده وللدار الاخره خیر او خامخا کور د رستنی جنت غرد للذین چال را یتقون چې ځان بچ کوي د شرک نه. افلا تعقلون نو آیات تاسو عقل نه لري تاسو. ومل حیات الدنیا نه د ژوند دنیوي دنیا دا ژوند دا یو ازمایش او امتحان دی. الله تبارک وتعالى د خپل د بندا امتحان کوي د دنیا د مال د دولت او د دنیا ظاهری چمک او دمک په ذریعہ باندې او د دنیا بے حقیقتی او د دنیا بے ثباتی او د دنیا بے وفائی دا الله تبارک وتعالى قرآن کریم کی خپلو بندگانو ته ذکر کړی دی. او جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دنیا حقیقت خپل امت ته هغه ذکر کړی دی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تبارک وتعالی نه دا سوال کوي اللهم لا عيش الا العيش الاخره. اے الله مونږ ته د دنیا عيش او عشرت نه پکار بلکې مونږ ته د آخرت عيش او عشرت چې هغه نصیب کا. باوجود د دې خبرې چې الله رب کائنات
خپل محبوب پیغمبر ته د هر قسمه نعمتونه ورکولو لپاره چې دی هغه ته اختیار ورکړو خدای باوجود د الله محبوب پیغمبر د دنیا عيش او عشرت دا نه د خوښ کړي د ترجیح نه د ور کړي بلکې د دنیا مذمت بیان کړي د چې زما د امتیانو په زړه کې د دنیا نفرت وي او دنیا چې د بقدر حاجت او بقدر ضرورت هغه استعمالي ځکه فرمایي چې الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له وله يجمع من لا عقل له د الله محبوب پیغمبر فرمای دنیا مال د هغه چا مال چې دغه حقيقي مال نه وي او د دنیا کور د هغه چا کور چې دغه حقيقي کور نه وي او د دنیا جمع کون کې انسان هغه چې پاغه کې عقل نه او بل حدیث پاک کې دین هم سخت الفاظ ذکر دي الدنيا جيفة وطالبها كلاب دا دنیا دا مرداری دا او د دې طالب د دنیا هغه دغه مثال د سپی دی لہذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د دنیا مذمت یو ګڼ شمیر احادیثو کې بیان کړی دی حب الدنیا رأس كل خطیئه د دنیا محبت دا د هر ګناه جړه ده چې کله دغه دنیا محبت د خپل حدودنا ووړي نو دا د انسان د پاره د هلاکت ذریعہ جوړي بیا علما یو مثال بیانې ترسو پوری چې دا کشتی سمندر د پاسوي اوبو د پاسوي نو بالکل کامیاب مزل کوي او چې کله کشتی کې سوري وشي او دا اوبو کشتی ترا دن نشي نو دا کشتی بیا د هلاکت نه د ډوبېدو نه څوک نشي بچ کولی بعینه دغه سي د انسان دل د انسان زړه الله تبارک وتعالى خپل محبت د پاره پیدا کړی د دنیا محبت د پاره نه د پیدا کړی ځکه د الله محبوب پیغمبر مبارک فرمای قلب المؤمن بیت الله د مؤمن زړه د الله کور دی د مؤمن زړه د الله کور دی ہو جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر کم محبت چې صرف د الله تبارک وتعالى حق دی اغه دنیا کی تقسیم اول د دنیا مال د پاره د دنیا دولت د پاره د دنیا خواهش د پاره د دنیا حسن و جمال د پاره د دنیا خواهشات د پاره د الله جل شانه هغه محبت تقسیم اول دا د الله تبارک وتعالى ذات سره بے وفای ده رب کائنات فرمای وما قدر الله حق قدره زما د بندگانو زما قدردانی ونکړه څنګه چې زما قدر پکارو زما د محبت حق پکارو هغه سي محبت هغه چې دې ادا نکړه مونږ ته چې کله یو موقع راشي یو طرف ته د کور د زنانو د خفغان یری بل طرف ته د الله او د الله د رسول د خفغان یری یو طرف ته د معاشره د پیغور یروي او بل طرف ته د الله او د الله د رسول د ناراضګي یروي یو طرف ته د خاندان او د قوم د علاقې د رسم او رواج خبري بل طرف ته د الله او د الله د رسول د ناراضګي خبري مونږه الله او د الله رسول ناراضه کو بندگان چې هغه راضي کو حالانکه د الله محبوب پیغمبر فرمای لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق د الله رب العالمین په نافرمانی کې بعد بندا اطاعت بنه کوي اگر چې هغه مور پلار ولي نه اگر چې هغه استاد ولي نه اگر چې هغه لوی نه لوی پیر او مرشد ولي نه د الله او د الله رسول په مقابله کې د هیڅ د خالق په نافرمانی کې بعد مخلوق اطاعت نه کوي لہذا ټول دنیا یو طرف ته شي چې کوم د الله تبارک وتعالى سره محبت کوون کې انسان وي د الله حقيقي بندوي اغا د الله تبارک وتعالى ناراضه کول ته بغاړه کې نه دي اگر چې خاندان د ناراضه شي رشتہ داران د ناراضه شي او خپل خپلوان د ناراضه شي رسم او رواج د پاتې شي د خلکو په غورونه د ملو شي خو د الله ذات چې هغه ناراضه نشي او دي ته وی موحد چې د الله جل شانه د رضا کولو د پاره ټول دنیا ناراضه
روز محشر با رب کائنات دغه انسانانو ته دغه مؤمنانو ته وی یا ایتها النفس المطمئنه، اے نفس مطمئنه، تا په دنیا کې مجاهده کړې ده، مهنت کړې ده، مشقتونه کړې ده او خپل نفس چې دی هغه نفس مطمئنه ګرځولې دی، د نفس اماره نه، د نفس لوامه نه، نفس مطمئنه تا ګرځولې دی. لہذا یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خپل ځان د تقدیر نه مخکې یو داسې مقام ته ورسوه چې رب کائنات په خپل باندې تا ته وایي چې یا ایتها النفس المطمئنه، رضا زما بنده رضا، زما جنتونو ته داخليږي، زما پر رضا او زما جنتونو ته داخليږي. او د موحد نښه دا وي چې یو طرف ته د الله او د الله د رسول حکم وي، د رب کائنات د ناراضګۍ یره وي، ټوله دنیا چې بل طرف ته دی د الله د ناراضګۍ هغه غاړه هغې ته نږدي. ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ مولا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. موحد خودی ته وی چې د یو الله رضا کولو دپاره ټوله دنیا ناراضه دي، د یو الله رضا کولو دپاره رسم و رواج پرېږدي، د یو الله رضا کولو دپاره د خاندان د خلکو پیغور برداشت کی، د یو الله رضا کولو دپاره چې څوک هم مخې ته راځي هغه ناراضه کوي، خو د الله جل شانه ذات هغه نه ناراضه کوي. لہذا موږ او تاسو حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه واقعه اورو. د واده ړومبې شپه باندې چې کله د جهاد فی سبیل الله آواز لګي نو میدان جهاد طرف ته روان شي، شاته نه بیبي آواز ورکوي چې لږ خو مخ راواړوه، ته خو ما په رڼا کې لیدلی م نه، ستا مخ وګورم چې څنګه یې چې قیامت په ورځ خپل خاوند زه وپېژنم. حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه غسیل الملائکه وګرځېدو، فرشتو ولا غسل ورکړو د جنابت په حالت کې چې کله شهید شو. او مغه طرف ته مخ کړی دی میدان جهاد طرف ته، خپل بیبي ته آواز ورکوي چې زما بیبي بېشکه ته زما د ړومبې شپې ناوي، هر څه تا سره زما محبت، هر څه په خپل ځای باندې، خو چې دا چهره یو ځل چې الله رب العالمین طرف ته مخ شو، زه دوباره واپس چې تا ته مخ ګرځولی نشم. خپل ما مخ یو ځل الله جل شانه طرف ته ورګرځولی دی، دوباره دی تا طرف ته مخ نشم ګرځولی. دی ته وایي توحید، دی ته وایي عقیده توحید، دی ته وایي عقیدت او محبت، دی ته وایي فنا فی اللہ. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. اللہ رب کائنات د دنیا کھیل تماشا دا مونږ ته بیانوي. وما الحیات الدنیا او نه د ژوند د دنیا الا لعب ولهو، مگر لوبه ده او مشغله ده، وللدار الاخرته او خامخا کور د رښتینی جنت خیر غردا للذین اغه چا لرا یتقون چې ځان بچ کوي شرک نه، ځان بچ کوي د شرک نه. افلا تعقلون، آیا تاسو عقل نه لرئ؟ صدق الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم.